د جدید طریقه علاج او تعلیم او تربیت په تقاضو او اسانتیاو پورا اداره صحت هسپتال کوزه درشخیله کې د پاچاګل اډیټوریم سردار خان لایبرری او صحت کارت پلس د پرانس غونډې یو لوی دستور تابع شوی و چې پکې د سیمځای خلکو د صحت او تعلیم سره اړوند پوهانو سیاسي او سماجی مشرانو د صحت هسپتال انتظامیه عملی او ډاکټرانو په ګڼ شمیر کې ګډون درلودو چې مشر میلمه روخان فکر زلمه ډاکټر او د ډاکټر شیر محمد خان فرزند ډاکټر سیروس خان وو د یادې دستورې د سټیج چارې زلمی کوربا سلمان خان تر سره کړې د پاچاګل اډیټوریم او سردار خان لایبرری پرانستنه چیف ګیسټ ډاکټر سیروس خان په خپل لاسو د پیته په کټکولو سره تر سره کړه د یادې دستورې په باقاعده توګه پیل قاری عقیب علي د قران کریم له تلاوت څخه وکړ لدی ورستو سپین روبي مشر عبدالستار خان په لندو ټکو کې د پاچاګل عجب خان او سردار خان په اړه خپل معلوماتي او ګټورې خبرې د غونډې پر وړاندې کې خوده او د دواړو اتلانو په میړانو او ولس دوستا کړنو یې په بشپړه توګه خبرې اترې وکړې پاچاګل بابا چې وو هغه ملک عمرا خان دیو عمرا خان د شاه خان بابا دیو چاله کې د خپل حکومت او کې د شاه خان بابا شجره ملک احمد ته رسیدل د صحت هسپتال فاینانس منیجر خاغلی راشد احمد ډایریکټر ایڈمن مجیب الرحمن ډایریکټر میډیکل سروسز ډاکټر عبد الله خان پرنسپل فارمیسی کالج ډاکټر خالد خان پرنسپل شینباغ سکول اینڈ کالج سر کلیم الله وطن نواب خان او ایڈمن افیسر صحت هسپتال فضل امین د ډاکټر صاحب د یادګام د ستاینې ترڅنګ د صحت هسپتال او شینباغ سکول په روانو چارو او فیوچر پلان خپل نظرونه په دا ډول وړاندې کړل صحت هاسپټل په صحت هاسپټل کې د نه بیا فارمیسی کالج دی صحت کالج اف هیلث ساينسز دی او په دې کې چې کوم دی شینباغ سکول اینڈ کالج دی نو دا هغه ګلونه دي چې ډاکټر صاحب کړلې دي او الحمدلله دا هغه ګلونه راټوکېږي او د خپل قام او ولس نوم روښانه کوي ډاکټر صاحب چې کله په انم هاسپټل کې وو ایز ا ډایریکټر نو تاسو ټول ته پته چې هغې د خپل قام دپاره ډېر څه کړي دي ډېر خلک یې په روزګار کړي دي او څنګه چې ما تاسو ته و چې دغه ګلونه چې ډاکټر صاحب د سیمې دپاره ښه کولو او د روښانه کولو او د ګلورین کولو دپاره هغه هلې ځلې په ملتان کې هم شروع کړي نو هغه د ملتان خلک چې ګرمۍ ځپلي دي او تک تور دي خو هغه خلکو د ډاکټر صاحب احسان هیر نه کو او هغه اوس هم چې کوم دی په هغه ملتان په هغه هاسپټل کې شیر محمد خان ډے مناوي ډاکټر شیر محمد خان صاحب بار بار دا خبره ما تم کړې ده او زمونږ د ټیم ته هم کړې ده زه چې دا کم مال دلته کې لګوم نو دې مال لګولو لپاره زه صرف او صرف رضا الهي حاصلوم ځکه چې زما بچو ته د دې مال هیڅ قسمه ضرورت نشته دی الحمدلله خود داسې نه چې ډاکټر شیر محمد خان صاحب صرف سکول جوړ کړی دی هسپتال یې جوړ کو کالج یې جوړ کو خو د دې نه مخکې ابتدا یې کړې وه د جومات نه مسجد نه او د دې مسجد نه چاپېره دا نور ټول صحت پراجیکټ شروع شوی دی نو داسې نه ده چې یوازې ډاکټر صاحب سکول کالج باندې زور ورکوي جومات الحمدلله تاسو وینئ چې د دې محلې یو جامع مسجد ګرځېدلی دی او ورسره په دې جومات کې مدرسه هم ده چې ډېر ماشومان په دې مدرسه کې پري سبق وایي او د هغې ټول دیکبال او خرچ ډاکټر شیر محمد خان صاحب په ذمه دی صحت هاسپټل کوم چې د ډاکټر شیر محمد خان صاحب د سوات ته کمیونټیز لپاره زموږ د خاص کر د اپر سوات کمیونټیز لپاره یو تحفه ده
او د هغې مقصد دا دی چې د لوکل خلکو ته کوالټي سروسز ملاو شي. چې کوم ایمرجنسي سروسز دي نو هغه سروسز موږ 24 غنټې ورکوو. د دې نه علاوه مختلف کنسلټنټ موږ انبورډ کړي دي د مختلف سپیشلیټیز مختلف ډپارټمنټس کې. په هغې کې جنرال سرجریز زمونږ اکوپډ اپریشن تھیټر دلته اویلیبل دی چې په هغې کې زمونږ سره مختلف سرجریز انکلوډینګ چې باقي جنرال سرجریز ENT سپیشلیټیز ارتوپیډک او نیورو سرجریز موږ سٹارټ کوو. د دې سره سره د ګایني سروسز چې سیپریټ ګاینیکالوجسټ او سیپریټ ګایني ډپارټمنټ موږ فشتل کړی دی چې په دې سیم بلډینګ کې زموږ سره ګایني سروسز 24/7 هغه موږ سره ملاو شي. نو که فرض کا هغه د چیک اپ په مد کې دي یا د سرجریز په مد کې دي د ډیلیوریز په مد کې دي نو په دې صحت هاسپټل کې زموږ سره ګایني سروسز هم اویلیبل دي. د دې نه علاوه زموږ سره پیډیاټریک یو ډېر فنکشنل ډپارټمنټ دی چې د ماشومانو جملې امراض په هغې کې ورکېږي. او د دې نه علاوه زموږ چې ښه پیشنټ فلو ده هغه د فزیوتراپي ده چې د فزیوتراپي لپاره که هغه د ارتوپیډک کیسز یا د نیورو کیسز چې کوم ټریټمنټ د هغې پاسبلی تھرو فزیوتراپي نو فزیوتراپي یو ډپارټمنټ موږ فنکشنل کړی دی چې په هغې کې فزیوتراپي او الکتروتراپي دواړه اویلیبل دي. د دې سره سره زموږ ENT سروسز چې زموږ سره کوالفاید ENT سپیشلیسټ اویلیبل دی په هغې کې موږ د ENT سروسز هم ورکوو. که هغه د چیک اپ په مد کې دي یا د سرجریز په مد کې دي نو ENT سپیشلیسټ موږ سره هم انبورډ دی. کرنټلی زموږ سره په دې شته بلډینګ کې تاسو چې په دې کم فلور باندې یې د دې نه لاندې چې کم فلور دی په دې باندې زموږ سره ایجوکیشن 2 years ډپلوما کېږي چې هغې ته اسسټنټ فارماسسټ ویلی شي. دا د 2 کالو کورس دی. زموږ په اپر سوات کې داسې بله اداره موجود نه ده. په ایجوکیشن کې زموږ دا کوشش وي چې موږ انوویشن باندې زور ورکړو او داسې پروګرام انټروډیوس کړو چې هغه په دې نورو فیسلټیز کې اویلیبل نه وي او د هغې سکوپ او مارجن چې دی هغه سیوا وي. نو چونکې د اسسټنټ فارماسسټ مخکې هم په دې باندې موږ پروګرامز کړي دي چې د دې انتهایی ضرورت دی په علاقه کې. نو په دې بنیاد باندې موږ دلته د اسسټنټ فارماسسټ کالج سٹارټ واغستو. الحمدلله زموږ سره په فرست بیچ کې 100 سټوډنټس انرول شوي دي او هغوی به اوس د فرست ایئر ایگزام ته اپیر کېږي چې د هغې نه بعد به هغوی بیا سیکنډ ایئر او د هغې نه بعد دا ډپلوما چې کمپلیټ شي نو دوی به ایلیجیبل دي چې دوی په مارکیټ کې ځان له د میډیسن بزنس کولی شي. دوی ته به لایسنس هم الاو شي او په دې ډپلوما باندې دوی انټرنیشنلی جابز هم کولی شي. د انټرنیشنل لیول ډپلوما چې دا هغه موږ دلته انټروډیوس کړې ده. د دې سره سره زموږ دویم چې کوم پروګرام دی چې هغه به انشاءالله ریسنټلی سټارټ کېږي هغې ته پیرامیډیکل ایجوکیشن ویلی شي. زموږ سره په هسپتال کې چې څومره الایډ هیلث کیر پروفیشنلز دي هغې کې ایکسرے ټیکنیشین دی لیبارټري ټیکنیشین دی دغه شانتې سرجیکل ټیکنیشین دی 2 years ټیکنیشین پروګرامز چې دي دا آلموسټ موږ سره 9 پروګرامز چې دي نو هغه په دې کمینګ منت کې انشاءالله موږ سټارټول والو او د هغې هم 2 years ډیوریشن دی او هغه کسان چې کله د دې ځای نه فارغ شي نو په پرایویټ سیکټرز کې او په ګورنمنټ سیکټر کې هغه خپل سروسز ورکولی شي. نو ډاکټر صاحب ته موږ د بار وایي چې څوک فیس نشي ورکولی نو تاسو داسې ورته مه وایئ چې تاسو مه ایډمټ کوئ. تاسو هغه ایډمټ کوئ چې څومره فیس ورکولی شي هغه دې ورکوئ خو تاسو هغه لازمي اخلئ. د دې نه علاوه موږ فیوچر پلان چې دي نو اوس انشاءالله موږ اپټرنون کې خپل سکول سٹارټ کوو. د دې نه علاوه موږ په باغډیریز کې یو کالج سٹارټ کوو انشاءالله. په بردوشل کې موږ سکول سٹارټ کړی دی او روان نیکسٹ ایئر انشاءالله په بیدر کې موږ یو سکول سٹارټ کوو. دلته څنګه ډاکټر شیر محمد خان صاحب دی یو ملټي ډایمنشنل پرسنالټي ده چې د دې علاقې باندې د هغې دلته کې موجودګي چې د الله پاک یو رحمت دی د دې خلکو لپاره چې یاره دلته کې په کوزه دشمېله کې یا په برسوات کې په دومره بیکورډ علاقه ورته زه وایم چې په دې ځای کې په ډور سټیپ باندې دوی چې کوم ملټي ډایمنشنل انسټیټیوټ کولاو کړی دي نو دوی د ډېر زیات د تحسین او د قدر وړ دي. زمونږ آی ټي منیجر صاحب شیر علي صاحب دلته کې ناست دی. زه هغوی هم شکریا ادا کوم چې د هغوی په مدد سره مونږ HMS سسټم چې دی هغه په دې هسپټل کې ولګوو چې زمونږ ټوټل د پیشنټ د ریسپشن نه واخله د هغوی انویسټیګیشن شو وارډس ته تلل شو او د فارمیسي پورې څومره ریکارډ چې دی نو هغه په HMS سسټم کې زموږ سره دی. د صحت چیرمین او په نړیوال کچ شهرت لرونکي معالج ډاکټر شیر محمد خان خپلو خبرو کې ویل چې صحت اسپتال د سیمې د اولس خپل اسپتال له
او دوی غواړي چې په ایماندارۍ د خپل ولس خدمت ته لا وده ورکړي. تاسو ټولو ډیره شکریا ادا کوم چې نن تاسو دلته کې راغلی او خپل ټایم وبېستو او د دې زموږ د ټولو خبرې اورئ او بیا به هم انشاءالله تعالی چې هم به راځئ د خپل د ټیم ممبرانو هم شکریا ادا کوم. زه کوم چې څوک دلته کې په دې هسپتال کې کار کوي یا په سکول کې زه ورته ټیم ممبرز وایم. زه ورته دا نه وایم چې دی پلان کې نه وکړه دی پلان کې نه وکړه دی پلان کې نه وکړه. او ټیم تاسو ټولو ته معلومه ده چې ټیم مخې ته د ګول کولو کار چې موږ ویلي دي چې که تاسو څوک غواړئ د ټیم ممبران په هغه کې به څه خاصیتونه تاسو ګورئ که هغه میل یا فیمیل. اول دا ده چې کوالیفیکیشنز یې کوالیفیکیشن دا مطلب نه دی چې یو سړی د پی ایچ ډي ضروري نه ده. دویم دا ده چې تجربه یې څونه شوې ده. درېیمه دا ده انګریزۍ کې ورته انټیګریټي وایي چې په هغې کې انټیګریټي څه ده. هغه ایمانداري که یو سړي کې انټیګریټي ایمانداري دا پکې نه وي او که هغه ډېر ایکسپیرینس وي او که هغه ډېر کوالیفاید دی نو تاسو به مهرباني کوئ هغه به په خپل ټیم کې نښ دی. نو په دې تر اوسه پورې دوی په دې باندې عمل کوي او انشاءالله تعالی چې فیوچر کې مستقبل کې به هم په دې باندې کار کوي. ستار خان شکریہ ادا کوم چې د هیسټري وویل د پاچا ګل مطابق او د سردار خان مطابق. زما مقصد په دې کې څه دی هغه تاسو ته پته ده. موږ صرف دا مې و چې چا لږ ښه کار کړی هغه له پکار ده چې د هغه نوم چې دی خلک ورته ګوري او کوشش کوي چې به یې ټیک شو دا ښه سړی او د هغه شانتې زوړ شو. نو زه غواړم چې تاسو دا هسپتال خپل ځای ګڼئ. د پروګرام چیف ګیسټ د زلمی کل پوهه ډاکټر سیروز خان د ډاکټر شیر محمد خان د زیار او کړاو د ستاینې ترڅنګ صحت هسپتال د خیبر پختونخوا د ګوتو پشمار په هسپتالونو کې یو وګرځو او زیاته کړه چې دوی د صحت هسپتال کارکردګۍ او د میډیکل ایجوکیشن پر اختیاطه د قدر په نظر ګوري او ډیر ترې متاثره هم ده. ما خو د هسپتال ټور مو کو او د فارمسي کالج به مو کتل ټول اډمنسټریشن او سټاف سره ملاو شوم او ډیر امپرس شوم. زه خو بهر کار کوم نو ما ته پته ده چې څنګه بهر هسپتالونه چلیږي او کالجونه چلیږي او ما ته اوس پورې یاد ده چې ما یو 15 کاله مخکې هاوس جاب کړی په لیډي ریډنګ هسپتال کې. نو هغه خو حالات زموږ دومره ښه نه وو پاکستان کې او پېښور کې چې زموږ خو به ګلوز به راته نه میلاوېدو دننه په وارډ کې مریضان به په خپله ګلوز راوړل او سهولتیان به نه وو. نو چې دلته رالم ما وکتل څنګه فیسیلیټیز دي او څونه کار شي شوی دی څونه محنت شي شوی دی په هسپتال باندې نو ډېر زیات امپریسیو دی د مریضانو دپاره او د ټول خلکو دپاره او ډېر امپریس شوم چې څونه کار شوی دی کې او څونه محنت شوی دی او انشاءالله نور به محنت کېږي پکې او دا خو ټول د انفراسټرکچر هم شته بلډینګ هم شته خو ټول کار چې نو په خلکو باندې نو څنګه چې ما والد صاحب وایي چې دا خو زموږ ټولو هسپتال دی د کالج دی او د ټولو خپل خلکو دی نو چې خلک پرې ښه نو ټول شی به هم ښه چلېږي انشاءالله او نور به هم محنت ضروري دی او نور به هم ښه شي په فیوچر کې. نو ستاسو ټول ډېرې مهرباني او چې څه تجویزات مې او هغه هم ورکوئ چې نور هم ښه شي دا ځای ځکه چې دا ټول زموږ خپل ځای دی او ستاسو ځای دی
او ان شاء الله ډېر مهرباني تاسو ټول راغلي. صحت اسپتال نه یوازې یو اسپتال بلکې د صحت سره د اړوند تعلیم او تربیت هغه لویه اداره ده چرته چې ولسی خدمت تر هر څه لومړی او اړین بللی شي. حبیب الله همدرد، انډس نیوز نیټورک، کوزه دوشخیلا، سوات.